يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. سورة بقرہ شروع مخکې آیتونو کې الله رب العزت د او خلقو ذکر او بیان وکړ چې او خلقو باندې د او خلقو په شان ته مصیبتونه او دردونه نه دي راغلي لکه کوم دوی نه مخکې خلک تیر شوي او هغو ته مختلف قسمه تکلیفونه په دین وجې سره د دین د خاطر رسولی شوي هغو بیا هم دین باندې کلک پاتې شولو او الله رب العزت دنیا کې هم د هغو نه ما په فخر سره پاتې کا او آخرت کې هم الله تعالی لوی کامیابي هغو ته ورکړه. او بل دا خبره هم ذکر کړې وه چې او خلکو ته چې کله تکلیف راغلل نو خپل پیغمبر ته یې چې متا نصر الله نو پیغمبر دوی جواب کوي چې ان نصر الله قریب د الله تعالی مدد امداد د ډېر نږدې ده خو او خلکو سره څوک مؤمنان وي. او د نن آیات کې یو سوال او د هغه جواب ذکر کېږي چې یسألونک ماذا ينفقون. مفسرین ذکر کوي دغه عمر ابن جموح رضی الله تعالی عنہ دا سوال کړو تاسو یې کړو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه وی رسول الله مو څه شي خرج کوم او چې دې خرج کوم. نو دغه جواب چې سوال مطابق وي څرنګه چې سوال کې تاسو کې دوا شیان ذکر شوی دي چې مو څه شي خرج کوم او کوم ځکه خرج کوم صرف کوم نو هغه مطابق د دې را جواب هم کیږي. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین. دې خیر نه مراد مال دی پیسې دي خرج کول او څو مصارف هم ذکر کیږي. یو دار چې مخکې بل آیت کې ذکر کیږي نو هغه ځکه هو اته مصارف د زکات علی ذکر کیږي. زکات کوم خلکو ته ورکولی شي او دې ځکه څو ذکر کیږي خو دغه هغه مال ذکر کیږي چې ځنې په او کې راځي چې هغه سړي باندې واجب او لازمي وي لکه زکات ولا شو او ځنې هغه دي چې هغه سړي باندې خپل همداسې د الله تعالی طرف نه وجوبي او لازمي وي لکه یو د هغه نه مور پلار باندې خرچه شه فللوالدین دا باندې زکات نه کیږي بلکې دغه په هر بنده باندې د مور پلار خرچه او همدارنګه د مور پلار کوم نفقه وي دا لازم او وجوبي دي چې دا مور پلار باندې خرچه کوي. مور پلار یې صاحب استطاعت نه دي مطلب چې طاقت او د کار روزګار وغیره دا کار نشي کولی نو دوی باندې لازمي دي چې مور پلار پر خرچه کوي مور پلار باندې خرچه کوي. او بل وخت اقربین والیتام والمساکین او دې کې ترتیب سره چې ذکر کړی دي ټول اول حق د مور پلار نه ټول نه مخکې کړی دي. دوی نمبر اقربین رشتہ دار خلک کوم دي هغه ورپسې دي ځکه چې یو بنده د خپل کوم رشتہ دار اقربه وي هغه زیاته پته لګي چې راډیو کې څوک محتاج دي چا شته او چا نشته دي نه غیر پسې ذکر کړی دي. بل پسې یتیمان کوم دي یتیم هغه خلک چې هغه څوک د کار بار روزګار وغیره نه وي نه غیر پسې ذکر کړی دي هغه باندې هم خرچه کوي. او بل مسکینان د دویم څوک غمخوري وغیره نه وي د کار بار څوک نه وي او همدارنګه د سهارۍ څوک نه وي دوی باندې هم خرچه کوي. او بل وابن السبیل مسافر خلک یو سړی دی چې هغه وس او طاقت وي خو دوران سفر کې هغه مال جدا شو مطلب چې کوم څه سره دي ځان سوړي وو نو هغه صدیق کومه خرچه لري خرچه سره ختم شوله نو وقتی طور باندې دینه زکات ورکول شي او دې سره امداد هم کول شي او امداد لازمي دي سره ورسره امداد وکړي اس مسافر خلکو سره. او بل الله رب العزت فرمایي وما تحفلوا من خير کته چې تم یو نیکی وکړه چا نیک عمل وکړه الله تعالی چا نیک عمل ځای کوي نه الله تعالی دې د پورا دې اجر او ثواب ورته ورکوي. خو شرط دی چې اخلاص وي ټول عملونه کې ځکه یو سړی د احد غرونو برابر یو دنیا کې کوم ټول لوی غر یو چت هغه برابر صدقه وکړي د سرو سپینې وکړي خو ذرې برابر یو عمل الله تعالی ته نه دی خوښ. لکه څنګه حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې شیان ذکر کړی دي یو دا غنه عالم هم دی او کې شهید هم دی چې دوی نه کې ماته ته پوښتنه دا عمل تاسو چیز د پر کړیو دوی چې یا رسول الله یا الله متعال رضا د پر کړیو
الله رب العزت ته وفرمایي وی تاسو کوم عمل څه چیز د پاره کړو هغه نعمت تاسو دنیا کې ملاو دی لہذا تاسو تلای شو همداسې همداسې نه مراد به واپس کی بل حدیث کې رسول نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وی قیامت ورځ دنیا کې چوم څه چا د پر عمل کړی مطلب څه چا د ځان خیانت د پر یو عمل کړی وي نو قیامت ورځ ته ویل شي څلور شم هغه یو وړه چا د پر دنیا کې عمل کړو خیانت د پر د کړو سي افلان کې موکسي تکړه سره دی نیک سره دی عبادت گزار سره دی تقوادار دی بس لور شم هغه اوس خپل عملونه را کومه بدلا دي کومه سله دا ونه وړه هغه وته درکې نو قیامت څه ورکول شي قیامت ورځ انصاف طلبي ذری برابر چا سره زیاته او کمه بنکې کوم چې څور عمل کړی او د ټول پورا ذری برابر ملي الله تعالی موږ تاسو ټول کې پاس او کمیا وروستل کی يسألونك ماذا ينفقون تپوس کوي د تا نه چې څه شی خرج کی دوی قل ما انفقتم من خير ویات هغه څه تاسو خرج کوو د مالونو نه د خپل دولتونو نه فللوالدین والاقربین پدې کې به عیسائی د پاره د مور او پلار او همدارنګه رشتہ دارو والیتاما والمساکین یتیمانو او مسکینانو د پاره او من السبیل همدارنګه د مسافرو خلکو د پاره چې د خپل وطن لري وي وما تفعلوا من خير هغه کوم تاسو چې د نیک عمل کوو د نیکی کار کوو نو دا به تاسو رانه ځکیږي فإن الله به علیم یقینا الله تعالی په باندې پوهې دی لیدونکی دی چې کوم عمل کوو الله تعالی ټول دې پر ذخیره کې او جمع کوي الله تعالی موږ سم